طارق مشال په علي خان باندې د کیس جوړولو اراده لري. ستاسو ښار کې ډېر خلک بوزه ګرځي، زه پکې روجه یم، نخه یم. یقینا چې دغه نظم به تاسو په سوشل میډیا باندې دا 2-3 ورځې ډېر زیات اورېدلی وي. علي خان دغه نظم ویلی دی، یو بل کس یو بل قاري هم ورسره دی په دغه سټوډیو کې دغه نظم ویلی دی چې یو کاپي شوې ده د یو ګانې د یو سندرې کاپي شوې ده. دغه د رمضان مبارک دغه سندره د رمضان مبارک دغه نظم ته کنورټ شوې ده. په دغې باندې خبره کوو چې دغه نظم دغه غزل د چا و کوم چې مخکې ویلی شوی و او دغه چا ویلی و او اوس هغه کس څه اراده لري، آیا په علي خان باندې هغه کس چا چې د نظم د چا چې د غزل لیکلی و آیا هغه په علي خان باندې په عدالت کې کیس جوړي او کنه څه اراده هغه لري، دغه هم د سره شریکومه. بیا یو خاص پیغام هم تاسو په آخر کې شریکومه، هغه د سره ضرور واورئ. دغه نظم کم غزل چې دی کوم چې په ګانا شکل کې ویلی شوی و دغه ویلی و رحیم شاه او دا لیکلی و طارق مشال. طارق مشال یو لیکونکی دی، یو پویټ دی، یو شاعر دی. هغه دغه غزل لیکلی و چې هغه سکرې داسې دي چې ستاسو هار کې ټول خلک رنګین خلک او زه پکې ساده یم، نخه یم. زما په خیال دغه شان څه غزل و چې دغه بیا رحیم شاه یو بل سنګر سجاد خان هغه دغه غزل ویلی و، دغه یو سندره جوړه کړې وه چې نن سبا ډېره زیاته وایرل وه. بیا د هغې نه پس علي خان 2-3 ورځې مخکې دغه په سټوډیو کې وویل او په دغه باندې مختلف چا د دغې تعریف وکړو، نو چا په دغې باندې تنقید هم وکړو چې دا څنګه نظم دی یا دا څنګه نعت دی چې دا د ګانې په فام کې ویلی شوی دی، دا د ګانې په شکل کې ویلی شوی دی. دې سره نور هم دغه چې کوم ها هو کېږي یا نور دغه ورسره نو دغې باندې ډېر زیات تنقید هم وشو. او زه که دا خبر وکړم نو یقینا صرف علي خان برای کې مونږ له ټارګېټ کول نه دي پکار. څوک چې دغه تنقید کوي، تنقید برای اصلاح که یو انسان کوي نو هغه ډېره زیاته بهتره ده. خو علي خان صرف دغه نظم نه دی ویلی یا علي خان په دغې کې ګناهګار نه دی. په دغې کې چې دغه کوم قاري چې د سره ولاړ دی دا هم لکه د ده پکې حصه ده او بل چا چې دغه نظم لیکلی دی یعنی د ګانې نه دغه نظم ته راوړلی د رمضان مبارک دغه نظم یې جوړ کړی دی، نو هغه کس هغه لیکونکی هم په دې کې که تاسو تنقید کوئ نو په هغه باندې هم تنقید کیدی شي، ځکه چې هغه لیکلی دی او ویلی بیا د 2 کسانو دی چې پای کې یو علي خان دی، یو بل دغه کس دی دغه قاري صاحب دی. تاسو به یې پیژنئ یا به یې نه پیژنئ. کوم کس چې دا غزل لیکلی اوس چې د نظم ته کنورټ شوی دی هغه طارق مشال خبره کوم. طارق مشال وایي چې دغه یو پوسټ یې کړی چې اوس به ماته د انصاف میلاو شي او اوس به زما ملګري دغه یو 2 وکیلان یې پکې منشن کړي په دغه پوسټ کې چې دوی به لکه اوس زما په کار باندې راځي. دغه یو پوسټ یې کړی چې موږ ته ماته د انصاف میلاو شي او دغه ملګري به زما په کار راځي، دغه وکیلان ملګري به اوس زما لکه په کار راځي. د دې نه مطلب دا دی چې دغه طارق مشال په علي خان باندې د کیس جوړولو اراده لري. زما مطلب دی دغه دی، ځکه چې که تاسو وګورئ دغه پوسټ نو تاسو ته به هم ظاهریږي چې د دې مطلب دغه دی چې عدالت ته دغه کس طارق مشال تلل غواړي چې د هغه یو حق هم دی، دغه کاپي رایټ دی هغه سره که هغه غواړي نو په ده باندې کیس هم کولی شي په عدالت کې، ځکه چې داسې سیز چې یو کس ویلی وي هغه ته بل فام ته کنورټ کړي او هغه ته وویې هغه لکه ته پټ کړي نو ته په دغه کې دغه یو جرم دی، په دغه ته ګناهګار ثابتېدی شي په عدالت کې. نو هغه بل کس سره د چا چې دغه کنټینټ وي هغه سره دغه رایټ وي، هغه سره دغه حق وي چې هغه په تا باندې کیس جوړ کړي په عدالت کې. اوس که طارق مشال غواړي نو په ده باندې کیس جوړولی هم شي. که موږ اوورال خبر وکړو نو مختلفې سندرې دي چې هغه نعتونو ته کنورټ شوي دي، هغه نظمونو ته کنورټ شوي، هغه هم ته کنورټ شوي دي چې زما په خیال باندې دا یو ښه کار نه دی چې موږ یو سندره رالو، موږ یو سانګ رالو او هغه موږ یو نعت ته هغه موږ کنورټ کوو چې په هغې په شکل کې ویلی کېږي او چې دا کم کس یې وایي یقینا به چې ده به دغه سندره تقریبا د 20 نه به یې سیوا پیرې اورېدلې، ځکه چې ته یو طرز
هغه راخلی هغه طرز کې ته ویل غواړي نو یقینا هغه به تا ډېرې پیرې اورېدلې ځکه دغه طرز کې به ته بیا ویلی شي. زما په خیال باندې د یو کس کنټینټ راغستل دغه شاعري راغستل او هغه دغه تور پور کول هغه چینج کول او په خپل اواز کې ویل نو زه یم چې دا زما په خیال باندې ښه کار نه دی او پکار ده چې موږ د دې نه ډډه وکړو. ډېره مننه کوم. اخره کې دغه یو پیغام لرم چې علي خان ته ځینې کسانو کنزل هم کړي سره د بدې هم په کمنټس کې ورته ویلي وي نو هغه خلکو ته وایم چې تنقید تاسو کوئ خو تنقید برای اصلاح کوئ. چا پسې کنزل کول چا ته رد بدې ویل او چا پسې چا ته داسې جواب ورکول داسې تنقید کول چې هغه د اخلاقو د دایرې نه بهر وي داسې نه دي پکار. تاسو تنقید که تاسو کوئ نو تنقید برای اصلاح وکړئ او د اخلاقو په دایره کې وکړئ د کنزلو نه د ردو بدو نه ځان وساتئ ځکه چې دا هم یو پښتون رور دی او بیا په دې روژه کې کنزل کول ردې بدې ویل نو زه یم چې ګناه پکې ډېره زیاته ده او یو ښه کار نه دی. نو به هر حال ځان د کنزلو نه د ردو بدو نه وساتئ. چاته کنزل چاته ردې بدې هېڅکله مه وایئ. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. د لوی الله په امان.